نو خپل ژوند ول الله ورکړو د سنت مطابق خپل چهره د دعوت او د تبلیغ خپل مهنت د قران او د حدیث مهنت او ایزه سو واپس خپل شوبې ته لاغلم واپس راغلم. السلام علیکم ملګرو. انور تاج مولانا صاحب چې سابقه ګلوکار دی او د شاسوار ډېر ښه ملګری دی، یعنی دا سابقه مخکې سندرغاړی او ګلوکار او بیا د تبلیغ د برکت د وجې په تبلیغ کې لاړی او د هغې نه پس بیا د په مدرسه کې داخله واخیسته او بیا یې سبقونه ویل. اوس الحمدلله پوره عالم دی. د شاسوار ته یو پیغام پرېښی دی، نو ملګرو په خپله هم واورئ او مخکې در سره شیر کړه چې شاسوار ته ورسیږي. آیا د شاسوار په باره کې د څه خبرې کړي دي؟ راځئ ضروري واورئ. که ویډیو هم خوښه شوه نو لایک یې کړئ، چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. ما څه ویلي وو؟ خدایه د لوګې نه مې مړ کې خو سوالګر مې نه کې، د خپله دراره لره قدر پدر مې نه کې، خدایه د لوګې نه مې مړ کې خو سوالګر مې نه کې. زما یو ملګري نن راته چا ویډیو راولېږله او ډېر زیات خفه شوم. که زما دا پیغام هغه ته رسي نو دې رسي وته شاسوار پته لګي نه چې زه پریشانو کې راګیر دی چې د تمه د مخلوق د دره پرېخوا بادشاهي دې مبارک شکه ګدای. نو ښکلې ژوند ول الله ورکړی او د سنتو مطابق ښکلې چهره د دعوت او د تبلیغ ښکلې مهنت د قرآن او د حدیث مهنت او ایزه بس واپس خپل شوبې ته لاغلم واپس راغلم. ما یو ټرن مې وکړو. اوس راته چا ویډیو راولېږه قسم په خدای ډېر زیات خفه شوم، ډېر زیات خفه شوم چې مونږ دومره بدبخته شو. اسلام خو رڼا ده، قرآن خو رڼا ده، قرآن خو نور دی، دعوت او تبلیغ خو د زندګۍ د بدلون یو ډېر ښکلې مهنت دی. او ته په دې کې 2-4-5 کاله وګرځې نو ته وایې چې نه دې کې مزه نشته. دا خو ټول د مزو ژوند دی. زما بې مزې ژوند الله پاک د مزې کړی دی. ما ته ووایې سبحان الله زمونږ څه ژوند و چې الله مونږ له دا د عزت ژوند راکړو. مونږ د عزت خاوندان کو دا دومره درنې هستۍ دي ماشاءالله. زن الله جل جلاله ما ته د سره د نزدیک کېناستو توفیق چې راکړو. دا د قرآن برکت دی، دا د توبې برکت دی. صدق کې دل سره انسان توبه وکړي، الله ټول ګناهونه معاف کوي، د عزت خاوند شي. دا هغه واپس لاړلو اګیره یې وړه د نن مې ولیدو نو ډېر زیات خفه شوم. الله دې ورته سره زمونږ د ستاسو د ټولو د هدایت دروازې کوله وکړي. او دا خبره نه ده مونږ که تبلیغ کې وخت لګو زمونږ په تبلیغیانو باندې احسان نه دی. مونږ که علم ته راتلو نو په دې علماو احسان نه دی. دا خو خپل ځان دپاره دی، معامله خو د الله سره ده، هر څه د الله دپاره کوو. نو مونږ به خلکو ته وو چې مونږ سره امداد وکړئ، مونږ سره مدد وکړئ. مدد خو الله کوي هر چا سره، او غواړو نو د الله نه به غواړو، چې غواړو نو د چا نه به غواړو، الله نه به غواړو. نو دعا ورته کوو. په دې مجلس کې خپل علما کرام دي. زما شاګرد مو خورایي مو ماته ماما وایي چې الله جل جلاله ورته دوباره دا ښکلې د هدایت